السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو ډیره مهمه ده. ناممکنه کار به د الله جل شانه ممکنه کړي که دا عمل دی وکړو. دا ما ډېرو ځایونو کې خلکو ته ورکړو، په 3 ورځو کې دننه الله جل شانه د هغې مسله حل کړله. اوس دغه عمل دی څنګه، کوو دی څنګه او طریقې څنګه ده، خو د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم چې تاسو دا ویډیو په خپله باندې هم وګورئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کوئ. انشاءالله فایده به وي تاسو ټولو ته، د ثواب په نیت باندې شیر کوئ. ولې دا ده چې یو انسان د زړه یو حاجت وي، یو ضرورت وي، او هغه ستا د وجې الله جل شانه کې الله به پې تاله ډېر اجر درکړي. او که چېرته تاسو د خلکو د زړونو د ګټلو مزه واخیسته که نه، چې دې کې څومره سکون دی، نو تاسو به چېرته بیا د دې نه علاوه نور څه کارونه کوئ. د خلکو زړونه به خوشحاله کوئ. کله کله ماته دا کسان میسج وکړي، کال وکړي قاري صاحب زمونږ حاجت پوره شو د زړه، قاري صاحب څه ارمان دی چې موږ تاله هغه وکړو. زه ورته یم دعا راته کوئ، او زما زه چې وګورم انسان او زړه یې خوشحاله چې زما د وجې ورته خوشحالي میلاو شو که نه، په دې کې ماته ډېر زیات سکون دی. نو خبرې مطلب مې دا دی چې دا ویډیو مخکې هم شیر کوئ. که چېرته ستاسو د وجې د یو انسان حاجت پوره شي، زړه یې خوشحاله شي، الله به پې اجر درکوي. راځم خپلې خبرې له ناممکنه کار به د الله جل شانه ممکنه وي، خو دا وظیفه به اوس کوو څنګه، طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کوو. نو دا وظیفه چې کوم دی دا تاسو په هر ټایم کې کولی شئ، خو چې بیخي په تنهایۍ کې هېڅوک هم در سره نه وي، په تنهایۍ کې به دا وظیفه کې. طریقې دا ده چې اول به 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړو. 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ کوو. الله اکبر. چې کله د نیت وتړو نو دا به 2 رکعتونه دي، دا ډک دا به 2 وکړو، سلام به وګرځي. د هغې نه بعد به بیا 3 پیرې سوره یاسین وي. چې 3 پیرې د سورت یاسین وي، بیا ځان له دعا وغواړه. په هغه دعا کې چې کوم دی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کریم به دا وظیفه دا دعا د یونس علیه السلام یا الله پاکه تا قبوله کړې وه. د مۍ د خېټې نه 40 ورځې بعد د دې دعا په برکت سره تا رایستی دی. رب کریمه دا اوس ما تا ته وسیله کړی دی، یا الله پاکه د دې په برکت سره زما دا ناممکنه کار ممکن کړي. امید در به ساتم چې الله جل شانه ستاسو دغه ناممکنه کار الله ممکن کړي. نو چې کله تاسو ځان له دعا وغواړئ، د هغې نه پس به بیا سلام قولا من رب الرحیم، دا به تاسو د سحرې او د ماښام سلام قولا من رب الرحیم دا به 40 مرتبه وي. 3 ورځو دا وظیفه ده، دا 3 ورځې دا عمل وکړه. امید در به ساتم چې الله جل شانه ستا هغه مراد د زړه پوره کې کوم چې ستا په زړه کې دی، ناممکنه کار بدله الله ممکن کړي. نو ډېر یو بهترین ختم دی. بله خبره دا چې د چا هم د سحر د جادو مسلې وي، یا مثال په طور د چا رشتې نه کېږي، تاسو به دې نمبر سره رابطه کولی شئ 0370 058 0484. انشاءالله تعویض به کېږي، وظیفه به هم درکولی کېږي. امید ساتم چې الله جل شانه ستاسو مسلې حل کړي. السلام، ډېره مننه. الله مو راته خوشحاله ساتي.